بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو اول نمبر دا وایس هوري د دینه په ځبه تاسو سره شو خبرې زړه زه تا ډېر ښه پېژنم قاري صاحب لرګي په سرو ګاڼو کې به دې وړو ته سبق پوهې که نه او خو یاد دي چې نو ما او تا داسې په خبرو کې لږ چېړ هم کړی و راپولیدین باره کې په سرو ګاڼو جومات کې او نن سبا چې څومره منافقتوب دی هغه ټول چې کوم دی د ډیزري د کارکونانو کې دی. مهنګایي د عمران خان په حکومت کې څونه مهنګایي وه تاسو سوې تا چېرته یو ویډیو د عمران خان په حکومت کې چې څونه مهنګایي وه که نه تاسو څومره غوبل راویستی وو. داسې د مولانا فضل الرحمن ډېرو کارکونانو ته ما میسیجونه کړي وو خو ما له یو کس جواب نه دی راکړی بس تا راله جواب راکړو خو اوس به مونږ د خپل زړه په تا ته شو. عزتمندو تاسو دغه وایس او دا خبرې واورېدلې چې په دې کې دغه محمد ولی ملګری چې دا ملکن درګۍ د قالدري سره تعلق لرونکی دی دا ما ته وایي چې او زه تا پېژنم یو پیر زما او ستا په راپولیدین باندې څه خبرې مې شوي وي او بیا وایي چې او نن سبا ټول نه غټ منافقان د مولانا فضل الرحمن صاحب کارکنان دي او بیا د عمران خان مبارک او د مولانا فضل الرحمن صاحب مبارک نورې خبرې مو کړې. نو د هغې کلونو نفرت ستا په زړه کې نن هم موجود دی او هغه نفرت او هغه غوسه ته په دې باندې وباسې چې ته یو کس پېژنې تا د پته ده چې دا یو قاري دی یو عالم دی یو جومات کې امام پاتې شوی ستا ورسره ناسته پاسه شوي ده د هغې په وجود باندې ته راځه او هغه د چې کوم دی بیا د خور کنځلي کوه یا د ښځې کنځلي کوه آیا اسلام موږ له د دې اجازت راکوي؟ که په یو سړي کې لږ هم حیا وي په یو سړي کې لږ هم غیرت وي په یو سړي کې لږ هم ایمان وي څوک دا کار نه کوي چې چا خور او مور برناقه وکنځي او بیا سره د دې نه چې تا ته پته ده کیدای شي تا په غلطۍ کې یو مونځ نیم هم په ما پسې کړی وي او د هغې په وجود باندې داسې کار کوي لکه تاسو د دې دا کنځلې لیدلی شئ چې دې دغه بکواس کړی دی او دغه ردې بدې ویل دي په څه وجه باندې چې زه د علماو دفاع کوم او زه د هغه خلکو خلاف یم چې څوک خو نوم د ریاست مدینه اخلي خو د ریاست مدینه په نوم باندې د قوم نوجوانان او د قوم جنکۍ چې کوم د بې حیا کړي په هغوی کې فحاشي عامه کړه دغه خلک یې د علماو دشمنان کړه. نو زما حق نشته زه د علماو دفاع وکړم د علماو په دفاع باندې به ما ته یو سړی کنځلي کوي ما ته به ردې بدې وایي. نو زه تا ته درې خبرې کوم چې تاسو خو ځان ته نسبتونه د قرآن او د حدیث کوئ چې مونږ قرآن او حدیث منونکي یو نو آیا په قرآن او حدیث کې دا شته ده چا مور او خور چې کوم دی هغه برناقه وکنځه او بېعزته کړه؟ نمبر 2 ستا مشر د ریاست مدینه نوم اخلي نو آیا په ریاست مدینه کې دا شته دی چې یو سړی د برناقه د بل مور او خور دی وکنځي او دا دې مو ویله داسې مخکې نور کسان ته میسیجونه کړلي خو چا مال جواب نه راکړی تا نه جواب راکړو. نو د دې دا معلومه شو چې تا زما په شان د مخکې نور خلکو ته هم ډېرې کنځلې کړي دي ردې بدې دې ویلي او وی به آینده هم دا ویډیو دې جوړوم چې آینده ته د دغې ګناه نه بچ شې د دغې ردو بدو دغې کنځلو نه بچ شې چې بل چاته داسې کنځلې او ردې بدې دا نه لیکې چې ته ما پېژنې او ما ته کنځلې کې نو چې څوک نه پېژنې هغې ته خو به دې نه سخت الفاظ وي او نورې به هم سختې کنځلې کې. او بل درته آخري دا خبره کومه چې د ځان څه دی ابو یحیی پیر په دې نوم کې پیر لیکلی دی خپل نوم خو د محمد ولی دی نو ما د پیرانو سره وخت تېر کړی دی الحمدلله د هغوی مړو ژوندو ته زه ودرېدلی یم ما هلته جنازې پړاو کړلې ما 9 کاله پورې په جومات کې امامتي کړله اگر که دغه خلک یا څوک د پی ټی آی څه دي یا څوک د پیپل او د هر چا څه دي خو زمونږ یې بېعزتي به نه یې کړي په عزت به موږ ته کتلي موږ ورته په عزت باندې کتلي. ستا نښه خلک په پاکستان کې هم شته دی او دغه رنګې چې کوم دی په سعودي عرب کې هم شته دی چې د پی ټی آی سره تعلق لري خو هغوی چېرته کنځلې ونه کړي هغوی چېرته داسې سپک الفاظ ونه ویله تا نن دغه بد اخلاقي وکړه او دغه سپک الفاظ د خپل تعصب او نفرت دې ښکاره کړو. نو لهذا زه تا ته دغه درخواست کوم چې پیران دومره بد خلک نه دی خو ته پکې داسې یو بدبخته او بد اخلاقه وختلې نو د خپل نوم نه دا پیر کټ کا ابو یحیی صاحب ولیکه یا محمد ولی ولیکه دا پیر ورسه مه لیکه ځکه ته د پیرانو بدنامي کې پیران داسې بد خلک نه دی که هغوی د پی ټی آی سره تعلق لري او که د بل چا سره لري
خو تا پکې خپل نوم ته پیر لیکلی دی چې پیر یې یا نه، خو بیا د هغې په وجود باندې چې ته یو کس پېژنې بیا ورته هم کنځلې کوې او د خور و مور، نو دا آیا ستا لپاره مناسب دي؟ آیا دا تا د شریعت اجازه درکوي؟ تا د قرآن او حدیث او ریاست مدینه د دې اجازه درکوي که نه درکوي؟ نو صرف په دې نه کېږي چې زه معافي غواړم او بیا پکې دا ناشنا خبره وایي زه غوسه ما ځکه کنځلې وکړي. هغه یوسف جان چې د خلکو نه انټرویو اخلي وایي ولې دې دا مړی کړی دی، ولې دې قتل وکړو؟ وایي بس زما دماغو کار نه کړو، په ځان باندې پوه نه شوم. نو دغه کار به ته کوې چې ستا دماغ کار پرېږدي، نو ته به یو عالم او قاري ته کنځلې کوې او ته به هغه چا ته کنځلې کوې چې تا ته پته لګي چې دا په دې جومات کې امام پاتې شوی دی. نو زه ټول ملګرو ته دې وایم چې دغه یو بد اخلاقه دی، دغه بد کرداره دی. نو ما د دې وجې نه چې کوم دی د دغې بد اخلاقي او دا بد کرداري چې کوم دی تاسو ښکاره کړه چې داسې خلک هغه تاسو خو وپېژنئ. دا به نور خلکو ته هم کنځلې کوي، نور خلکو ته هم ردي بدي وایي، خو څوک حل وایي څوک حل نه وایي. نو زه مجبور شوم چې ما د دې خلاف دا ویډیو وکړه، ځکه ما دغلته یو په عزت وخت تېر کړی دی او چې څوک په عزت وخت تېر کړي او څوک بیا راځي د هغه بېزتي کوي، دا څوک نشي برداشت کولی. نو زما دا ویډیو دغه بد کردار انسان ته ورسوئ چې د دې د اصل چهره چې کوم دی تاسو ته ښکاره شي. نو زه په آخر کې د ټول پیرانو نه دغه معذرت غواړم، زما په خبرو به نه خفه کېږئ. که یو هغه خبرې زه به کوم دا یو حقیقت و چې ما ستاسو وړاندې کو، په دې کې ټول پیران غلط نه دي، خو دا غلط و چې دا راغی سره د پوهې نه او د پته وه چې دا یو قاري صاحب دی او بیا هم کنځلې کوي. نو دې حقیقت چې کوم دی ستاسو وړاندې کول پکار و. نو الله رب عزت دې مونږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې مونږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.